اولاد چدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یوداسی زمانہ راتلون کدا راضی چې اولاد لګي خپل مور او پلار ته کنځلې کوي بد رد وایي صحابه حیران بالکل حیران چې دا کومه خلک دي چې نو خپل مور او پلار ته بد رد وایي अल्लाह पाक परवरदिगार ये कलाम मजीद ये सूरे बनी इस्राईल व आयत तिलावत करला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक इरशादात या इरशाद नक़ल करला ये पाक आयत व हदीस कुम मकसद और मतलब से उलमा किराम लिखल दी सास और रसूल अर्ज करो या अल्लाह पाक ना दुआ और सीमाता और तास्ता के अमल कबूल तौफीक रखा ये देना मखी कच्चे विकास का बयान हुई ये मुसलमान ये हक़ुन मुबारक के बयान हुआ शिया मुसलमान कबल मुसलमान ये सुमरा हक़ुन लगी ये हक़ुन कफ़रा कबूल अल्लाह पाक उन्हें अजर और सवाब अता कई और ये हक़ुन क़ज़ाया कबूल दिवजिना अल्लाह पाक बंदा सज़ा और अज़ाब ये पदवदरी की दाम दाकुम आयत सलाम दादे मूर और दिबला हक अल्लाह तबारक व तआला बयान
ځنې پکې خاص دي ځنې پکې عام دي. د دې نه مخکې چې حقونه بیان شوه هغه عام و هر یو مسلمان دپاره او په دې آیت کې کوم حقونه الله تبارک وتعالی بیان فرمایي دا خاص ده خپل مور او پلار لپاره. وجه دا دی چې الله تبارک وتعالی موږ او تاسو هر وخت اورو او ایمان او یقین هم لرو چې زموږ خالق او زموږ مالک الله تبارک وتعالی. نو دا زموږ تربیت کوونکی الله تبارک وتعالی دی. یعنی لا مور نه چې کوم پکې ده چې کوم مرحله دی کوم وخت دی هغه تېرېږي یا دنیا ته راځي د هغې نه دا بنده هلک جوړېږي بیا زلمی کېږي بیا بوډا کېږي ځوانېږي. دا ټول د الله تبارک وتعالی د حکم سره او د هغه مدد سره او د هغې د وجې نه کېږي. ځکه موږ او تاسو په مونځ کې چې کوم صورت تلاوت کوو کوم صورت چې وایو اولنۍ صورت چې الحمدلله رب العالمین یعنی زه تعریف کوم د هغه الله د هغه رب د هغه پروردګار د هغه خالق چې تربیت کوونکی د ټول عالم یعنی اصلي تربیت کوونکی کوم مقام او مرتبه کوم عمر ته چې بنده رسېږي د الله تبارک وتعالی په تربیت سره رسېږي او دا د اصلي تربیت کوونکی. نو د هغې نه وروسته چې کومه مقام او مرتبه د تربیت کولو دپاره دي هغه د بنده مور او پلار ده. یعنی اللہ تبارک و تعالی اصلی تربیت کوونکی ذات دی او مور او پلار چې دا مجازی تربیت کوونکی دا یعنی دا هم د اولاد لپاره دومره محنت کوي چې دا دغه هغه مقام ته دا اولاد رسېږي دا د هغې په خپل د وس او طاقت سره دا بنده رسېدی نشي. نو دې وجې نه اول الله تبارک وتعالی حق جوړېږي په موږ او تاسو باندې چې موږ او تاسو د الله تبارک وتعالی حق ادا کړو. ځکه الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. حضرت لقمان خپل زوی ته نصیحت کوي هغه په نصیحت کې وایي الله تبارک وتعالی دا فرمایي ان اشکر لی ای زما بنده ته زما شکر ادا کوه. یعنی الله پاک پروردګار چې څومره نعمتونه په موږ او تاسو باندې عطا فرمایلي دي هغې په مقابله کې الله پاک وایي ان اشکر لی ته زما شکر ادا کوه. د الله تبارک وتعالی شکر ادا کول دې کومه د الله تبارک وتعالی شکر کومه ادا کوي د هغې د الله تبارک وتعالی شکر ادا کولو ډېرې طریقې دي. یو طریقه مونځ ادا کول دي. ځکه چې کوم وخت بنده د الله تبارک وتعالی په حضور کې ودرېږي نو د الله تبارک وتعالی شکر ادا کوي هغه وایي الحمدلله رب العالمین. زه د هغه پروردګار تعریف کوم د هغه پروردګار حمد بیانوم چې پالونکی دی چې پالونکی ټول عالم د دنیا عالم د آخرت عالم د برزخ عالم د ټول عالم الله تبارک وتعالی پالونکی ده. نو دې وجې نه الله پاک فرمایي زما شکر چې ادا کوي زما په عبادت سره زما شکر ادا کوي.
यानी सुमरा ची बंदा सी अल्लाह तबारक व तआला बंदगी कई ताका मखलूक की ऊना वही शुक्र ऊना वही हमद अल्लाह तबारक शुक्र अदा की का बंदा मखलूक की हिस्स ऊना वही ची देर दस्ता शुक्र दिया रब कदा ऊना वही या हम दज कि अल्लाह तबारक व तआला बंदगी कई मुझ कई मुझे से खैर कारों कई लपत नज़ाम सादी दा कुल भी अल्लाह तबारक व तआला शुक्र दा तदे अल्लाह पाक परवरदिगार शुक्र दा नुज़ अल्लाह पाक फरमाए अनिशकुरनी वली वालिदै उस जिमा शुक्र अदा कवलो सरसरा दखल दे मोर और दे खुलार शुक्र हम अदा कवा यानी अल्लाह पाक परवरदिगार दखल दे हक ذکر قولنا فورا فمغ آیت کی فمغ لفظ کی اللہ تبارک و تعالی دی مور او دی مولار مقام او مرتبہ اللہ کا بیان ہے یعنی دی دین دا معلوم ہے کہ دی اللہ پاک نا رستا دی بندہ معلوم کی چدا مور او مولار اول معلوم کی اللہ تبارک و تعالی دی اللہ پاک نا رستا معلوم کی چدا اللہ تبارک و تعالی دی وجہ نہ اول دی اللہ تبارک و تعالی بندگی کی عبادت کی یا شکر ادا کی یا حسین رستا وای چې ولی والدی خپل دی مور او دی بلاد شکر هم ادا کړه اوس دی الله پاک پروردگار شکر ادا کول باندې موږ تاسو پوه شو چې دی هغه عبادت کول دی دی هغه بندگی کول دی څومره چې خیر کارونه بنده کوي دا ټول دی الله پاک شکر ده دی الله پاک شکر ده موږ تاسو معلومه شو اوس الله پاک وایي زما هم شکر ادا کوه او دی مور او دی پلار هم شکر ادا کوه اوس دی مور او دی پلار شکر کومه سي ادا کیږي Guru pula tu, dia punya mani dah tahu tak baik. Tahu dia punya mani dah tahu nah. Dan murah full wujud, full badan, full juan, ia harus khidmat daripada waktu. Full umur, full juan, atau full suami, atau full takat cida, dimur atau dipelar khidmat daripada. Ci waqaf ki da di mur au qadar syukur ada kawan dalam. Jika Allah Pak firman, "Wa anishkurni tazima syukur ada kawa wali walidayk." Au di mur au qadar syukur ada kawa wali ilayya al-masir. Tabir tamata razi. Da ustaz wali da karna pati kegi. Da ustaz mal au daulat da karna pati kegi. Da ustaz quwwat au taqat da karna pati kegi. Da ustaz khaifat da karna pati kegi. Ilayya al-masir madha maqam razi. Allah Pak firman, ya Allah Pak firman ke cerita ustaz mur au khalar Khudai makra ci kafiran ta Allah mani Rasul mani kitab mani Islam baande qaim hai haqe pa Islam baande la diya hai ab muslimanana de kafiran di to aga se kaise muamala ho aga se muamala ho to Allah Pak ki aage jawab amoy فرمائے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَكَچے دستا مور او پلار کافران دستا دین او اسلام نہ من دستا قرآن نہ منی خدا دستا مور او پلار تا دوائی بچے اللہ شزما پر دین کی شامل شاہ تا دوائی دین کی شامل شاہ یعنی کومه لاره چې باندې زه روان یم هغه باندې ته روان شه خپل زوی ته وایي نور ته وایي او زوی ته وایي الله پاک فرمایي که چېرې دا تاسو ته حکم وکړله چې دا مور او پلار چې ته الله پاک شریکان په دې کافر شه فلا تطعهما بیا د هغې خبره مه منه د هغې اطاعت مه کوه ځکه فرمایي چې لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق دي مخلوق اقصي اطاعت کول جائز ندی چیرته چې الله پاک نه فرمانی پکې راځي
دی الله پاک په کومه خبره باندې چې نافرمانی پیدا کېږي هغه سي اطاعت کول د مخلوق جایز نه ده. نو الله پاک فرمایي وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم. هغه کوم شی باندې چې هغه علم نه لري، هغه معلومات نه لري، تاسو وایي چې بچي تم راځي ما په دین کې تم شرک اختیار کړه. الله پاک فرمایي فلا تطيعهما. دی هغه دا خبره ته بنمن اطاعت نه کوي. اوس هغه کافران دی او ته مسلمان دی، دی کفر دی وجنا دی هغه خدمت مستاف په ذمه شته که نشته؟ هغه کافران دی، هغه نه دین مني، نه خدای مني، رسول مني، نه کتاب مني، ته په دین باندې رواني او په تا باندې دی هغه خدمت شته نشته دی. الله پاک دی هغه جواب وایي وصاحبهما فی الدنیا معروفا. د دنیا په معاملو کې هغه سره بهترین سلوک کوه. که چېرې هغه کافران هم وي، هغه کافران هم وي، وصاحبهما فی الدنیا معروفا. وای د دنیا په کارونو کې، د دنیا په معاملاتو کې بهترین سلوک ورسره کوه، بهترین سلوک ورسره کوه. نبی علیه السلام په زمانه کې ټول یو ځای خو ټول مکه مسلمان شوي نه وه، یو چېرته مسلمان کېده خو د هغه مور و پلار کافران وو. بیا هم د هغه د کافر مور و پلار هغه هم بیا خدمت کوله، ادب کوله، عزت کوله. الله تبارک وتعالی فرمایي که ستا مور او پلار کافر هم وي ته د هغه خدمت نه کوې، د هغه بېادبي نه کوې، د هغه بېعزتي به نه کوې. تاسو اندازه لګوئ چې د کوم چې مور او پلار چې مسلمانان یې هغه څومره مرتبه مقام منل د الله پاک نه چې الله پاک هغه فرمایي چې کافر ستا مور او پلار کافر ده. وصاحبهما فی الدنیا معروفا. د دنیا په کارونو کې هغې سره بهترینه معامله هغې سره کوه، هغې سره کوه. نو دې وجې نه چې الله پاک پروردګار د ټول نه اول چې ده موږ او تاسو د الله پاک حق پوره کوونکي، ادا کوونکي جوړ شو. هغې نه وروسته د مور او د پلار حق پوره کوونکي، خدمت کوونکي، ادب کوونکي، عزت کوونکي جوړ شو. که چېرې داسې شو نو نبي علیه السلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد. که چېرې ته خپل پروردګار خوشحالول غواړې نو خپل مور او پلار خوشحاله کړه. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. نو که چېرې خپل پروردګار خفه کول غواړې، خپل پروردګار خفه کول غواړې، خپل مور او پلار خفه کړه، پروردګار له تا نه خفه کېږي، له تا نه پروردګار تا نه خفه کېږي. نو دې ته نبی علیه السلام صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله ما حق الوالد على ولدهما. وای یو صحابي پوښتنه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین یعنی مور او پلار په اولاد باندې څومره حق لري، څومره حق لري؟ نبی علیه السلام مختصر جواب ورته فرمایي وای هما جنتک و نارک. دا مور او پلار تا دپاره جهنم دی یا جنت؟ ځکه چې دا تا دپاره دا مور او پلار یا جنت دی یا جهنم ده. که دغه مور او پلار له تا نه راضي او خوشحاله وو، الله پاک له تا نه راضي کېږي، خوشحالېږي، په جنت کې الله پاک داخلوي. که چېرې مور او پلار له تا نه خفه وو نو پروردګار له تا نه خفه کېږي. چې پروردګار له تا نه خفه شو په جهنم کې الله پاک اچوي. مختصر بالکل هما جنتک و نارک. دا مور او پلار تا دپاره یا جنت دی یا جهنم دی. نو دومره د دې نه لوی حق بیانول بله طریقه نشته چې نبي علیه السلام بیان فرمایي. نو الله تبارک وتعالی په دې سورې بني اسرائیل کې د مور او پلار په دې آیت چې ما ولوسته شپږ حقونه الله تبارک وتعالی بیانوي. بیا فرمایي
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وإذا رب فیصلہ فرمائے عبادت مکوتی ہچا سوا دے اللہ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بندگی مکوا عبادت مکوتی ہچا إلا إياه مگر دقا اللہ عبادت کا. وسط اللہ پاک سننا والی برد اللہ پاک کو یا فرمائے وبالوالدین احسانا. فوراً بدغا آیت کی منذ وقام نشتری وبالوالدین احسانا او دی مور او خلار سرک احسان گوان نیکی گوان. علماء لیکن دی احسان دی چی لیکن دی بندہ کم شئی چی خپل ځان دپاره خوښوي، خپل کور والاو دپاره خوښوي، خپل اولاد دپاره خوښوي، همدغه شی مور او اولاد دپاره خوښوي. دغه ته احسان وایي. دغه ته احسان وایي چې کوم شی چې د ستا د وسې نه پوره دی ته پکې کمي به نه کوې، ته به کمي نه کوې. علما لیکلي که چېرې زمون په دین کې په اسلام کې الله او د الله رسول د مور او اولاد لپاره کومه حق نو بیان کړی، بالکل بیان کړی نه وي، یا هم په موږ او تاسو باندې د مور او اولاد حق ضروري وه. ولې چې هغه په موږ باندې احسان کړی. که موږ سره څوک یو کپ چای راکړي موږ لس ورځې هغه شکریه ادا کوو. ډېره مننه، ژوندی اوسئ، ډېره مننه. ولې داسې به کوه یو کس ته؟ یو کس په موږ باندې بوتل وڅښي، په موږ باندې چای وڅښي، په موږ باندې خوراک کوي، موږ څه وایو؟ ډېره مننه، جزاک الله. ولې داسې وایو؟ هغې په موږ باندې احسان ده، د هغې احسان بدله ورکوو موږ. د هغه احسان نو یو کس چې د ورکوټوالې نیولې دغه مقام او مرتبه ته ورسېد، هغه په تا باندې احسان نشته دی، هغه په تا باندې احسان نشته دی. نو حضرت حسن بصري رحمت الله علیه حج ته لاړو، نو یو کس ګوري چې طواف کوي، په دې اوږه باندې یو صندوق غوندې شی ایښی دی اوږه باندې، دا طواف کوي. کوم وخت طواف خلاص شو، حسن بصري ورته وویل دلته راشه، وایي دا شی داسې نه په اوږه باندې ایښی دی، ته سره طواف کوي. وایي حضرت دا زما مور ده، دومره ضعیفه ده چې په خپل خرو باندې دی نشي طواف کولی، ګرځېدی نشي. هغه زمانه کې چې ویل چیر نه و چې تاسو استعمالوئ، هغه زمانه نه و. نو ورته ویل چې زه د شام نه راغلی یم، شام له مکې نه ډېر لرې ده، فلسطین چېرته چې ده، عراق چېرته ده، دغه ځای نه مکه کومه دی، د شام نه راغلی یم. اووه حجونه همدغسې په دغه امور باندې مې کړي، اووه حجونه همدغسې حالت باندې، دغسې تکلیف باندې، دغه پیاده سفر مې کړل، حجونه کړل. ته راته وایه چې ما د دې مور حق ادا کړه که نه کړه؟ حضرت حسن بصري ورته ډېر ښه نیک کار دی کړی، بهترین کار دی، ډېر د تعریف والا کار دی. لیکن که اویا حجونه همداسې ته وکړي په دې مور باندې، یو ځل چې د مور په خېټه ته خوځېدلی دي، هغه حق نه ادا کېږي. یو ځل د مور په ګېډه چې بنده ماشوم خوځېدلی وایي د هغه حق نه ادا کېږي. دا څومره لوی خبره ده. ځکه فرمایي الله پاک فرمایي ووصینا الانسان بوالدیه احسانا. الله پاک بنده ته حکم فرمایل دی ووصینا الانسان بوالدیه احسانا. الله پاک بنده ته
حکم فرمایي چې خپل والدین سره احسان کوه، نیک اوسه، نیک اوسه. لکه هغې دپاره ته خپل ځان فرش جوړوه. فرش دا فرش د ځمکه فرش دا فرش ځمکه فرش ته مونږ او تاسو برابر لکه څنګه چې زموږ په سر بنده ګرځي او زه هم خپل ځان مور او د پلار لپاره فرش ګرځوم. نو فرمایي وصینا الانسان بوالديه احسانا. مونږه حکم کړی ده خپل بندګانو ته چې خپل مور او پلار سره احسان کوئ، احسان کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې کومه بنده چې د مور او پلار خدمت کوي ځان دپاره د جنت دروازه خلاصوي، او کومه بنده چې مور او پلار له ځان نه خفه کوي په ځان باندې د جنت دروازه بندوي، د جهنم دروازه خلاصوي. صحابه عرض وکړه یا رسول الله وإن كان ظالما، که چیرې مور او پلار ظلم کوي بیا هم ویهام بیا هم که چیرې هغه ظلم هم کوي، که چیرې هغه ظلم هم یو دا شی موږ ته ظلم ښکاري، داسې مور او پلار نه چې په اولاد باندې ظلم کوي، موږ ته ظلم ښکاري. دا صرف ظاهر در باندې هغې ته نه دي معلومه چې هغه عدل ده، انصاف ده. خو نبی علیه الصلاة والسلام ان کان ظالما، که چیرې هغه ظالم هم وي ته د هغه خدمت به نه پرېږدي، ته د هغه خدمت به نه پرېږدي، ته د هغه په خدمت کوي. که خدمت دې وکړله نو الله پاک د جنت دروازې تا دپاره خلاصوي. که چیرې خدمت دې ونه کړله نو ځان دپاره د جنت دروازه بندوي او د جهنم دروازه خلاصوي. علماء لیکلي چې پس د موت نه هم د مور او د پلار حق نه خلاصېږي، چې هغې نه د مرګ نه وروسته هم فرمایي چې یو بنده داسې ژوند تېر کړله چې د هغه نه مور او پلار خفه وه، هغې لاړله دنیا نه. اوس څه شی وکړي چې دا خپل ځان په صالحانو په نیکانو کې شامل کړي، برابر کړي. وایي درې طریقې دي چې دا نافرمان و مور پلار موجود نه ده، ژوندی نه ده. درې طریقې دي. اول دا دی چې خپله نیکي لاره اختیار کړي. مور او د پلار دپاره لوی نعمت دا دی چې اولاد نیک وي. اولاد نیک دا ډېر لوی دولت ده، ډېر لوی دولت ده چې اولاد نیک وي. هغې مور او پلار دپاره بهترین دولت دا دی چې اولاد نیک وي. وایي اول دا چې نیکي لاره اختیار کړي، په قبر کې په برزخ کې د هغه روح خوشحالېږي، هغه چې له تا نه خفه تلې وه، له تا نه خفه تلې وه، خو که ته ځان نیک کړه، صالحه شوې، فرمبرداره شوې، نو په قبر کې برزخ کې د هغه روح خوشحالېږي. اول طریقه دا ده. دویم طریقه دا دی چې د هغې اقرباو سره، خپلوانو سره، د هغې عزیزانو سره، د هغه خپلوانو سره د نیکي والا سلوک ورسره کوي، د هغې خدمت ورکوي. او دریم طریقه دا دی چې هغې دپاره صدقه جاریه او استغفار ورته وکړي، استغفار ورته وکړي چې الله پاک پروردګار. ولې استغفار کول چې دا د الله حکم ده او د انبیاو طریقه ده. مور او د پلار دپاره استغفار کول، استغفار څه معنا؟ بخښنه غوښتل د الله پاک. استغفار معنا د الله پاک بخښنه غوښتل.
دا چې هغه لپاره استغفار کچې دغه درې لارې اختیار کړه درې طریقې اختیار کړه چې دې مور او پلار له دنیا نه تللی و دا نافرمان و الله پاک دا فرمان بردار و الله پاک راغلی الله پاک مونږ ته د موت ته مخکې موت ته پورې الله پاک مونږ ته وخت راکړلی دنیا راکړلی وخت راکړلی عمر إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا كثير تاسو صالح او نیکی نو الله پاک رجوع کوونکو الله پاک پروردگار مهرباني ورسره کوي نو اول فرمایي چې الله پاک فرمایي وصينا الانسان بوالديه احسانا اول الله پاک فرمایي چې مور او پلار سره همیشه احسان وکړئ ستا فزراو تا غلطیانی کوله هغه بیچاره سترګې پټولې هغه نه یو کرن چې کومه څه خبره غلط دارو بس دنیا په سره اخلي الله پاک پروردگار دغه وخت فرمایي دی الله پاک پروردگار کومه چې اولاد چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو داسې زمانہ راتلونکې ده راځي چې اولاد لګېږي خپل مور او پلار ته کنځلې کوي بد رد وایي صحابه حیران بالکل حیران چې دا کومه خلک دي چې نو خپل مور او پلار ته بد رد وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه دروي دی بل چا مور او پلار ته چې بد رد وایي هغه په جواب کې دې ته وایي چې په خپل دې مور پلار ته د کنځلې دومره بد دي چې مور او پلار ته کنځلې کول دومره بد دي چې خپل مور او پلار ته کنځلې وکړه په قبر کې هغه ته کنځلې وکړه په قبر کې هغه ته کنځلې وکړه فرمایي اول دا دي چې وبالوالدین احسانا وصينا الانسان بوالديه احسانا ولوجه حملته كرها ځکه چې حضرت حسن بصری فرمایي چې یو کارت چې د مور په خېټه پوهېدلې یا هغه حق نه ادا کېږي هغه د دې آیت نه دلیل فرمایي حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا درې مرحلې دي چې ماشوم پیدا کېږي درې مرحلې دي چې ماشوم دنیا ته راځي حملته امه كرها 9 میاشتې په ګېډه ګرځي الله پاک وایي دا ډېر مشکل ده الله پاک وایي یو شی هغه چې موږ او تاسو دا ډېر سخت وو یاره ډېر سخت موږ او تاسو وایو یو شی چې الله پاک وایي دا ډېر سخت وو الله هغه په څومره سخت دی چې الله پاک وایي ډېر سخت وایي چې حملته امه كرها چې 9 میاشت مور په ګېډه وګرځوله ډېر سختي سره الله پاک وایي ووضعته كرها او کوم وخت چې پیدا کېږي ډېر مشکل سره پیدا الله پاک دا مشکل ده وایي الله پاک وضعته كرها بیا فرمایي وحمله وفصاله 30 شهرا هغې ته 30 میاشتې دی ورکول دا هم ډېر مشکل کار ده الله پاک وایي دا ډېر مشکل کار ده وایي چې په ګېډه یې الله پاک وایي ډېر مشکل ده الله پاک وایي مشکل ده دا به څومره سخت دی دا به څومره سخت دی د دې نه بل سخت به نه وي چې الله پاک ورته وایي سخت ده وضعته كرها هغه پیدا کېدل ډېر مشکل ده وحمله وفصاله 30 شهرا ډېر میاشتې چې دی له تی ورکوي دا هم ډېر مشکل کار ده نو دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي عرض کړی رسول الله په ما باندې د ټول نه زیات د چا حق ده وایي امک ستا مور په تا باندې حق لري بیا دوباره پوښتنه وکړه وایي په ما باندې چا ډېر زیات حق ده وایي امک وایي ستا مور په تا باندې حق لري بیا ورته بیا پوښتنه وکړه چې په ما باندې ټول نه زیات د چا حق ده وایي امک ستا مور په تا باندې حق لري
سلام کرد چیغاز تنوگل وی ابی الاستغفار دا درین تکلیفونا چی مور برداشت کئی دا تکلیفونا خلاص برداشت کئی دا درین تکلیفونا چی قرآن کی اللہ پاک تکلیف ویل دی اللہ پاک سختی ویل دی اللہ پاک فرمائے سختا مشکل دا دا درین چی دا درین تکلیفونا دا مور برداشت کئی او خدا دا برداشت نتی وجنا نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا دستاد پارا یا جنت دا یا جہنم دا دا والدین چنا دستاد پارا یا جنت دا یا جہنم دا کچھیرے والدی اللہ تبارک و تعالی لمانا راضی شی لمانا خوشحال شی زما موز او دا صدقہ او زکاة او خیر و خیرات یا اللہ پاک بدرگاہ کے قبول شی نو دی مور و پلار خدمت جوا او بدا مضافہ دی فرض عین مگنا کتا دیا خدمت دیا خدمت گئی نو ذکر نبی علیہ السلام فرمائے کہ یہ ہمیں حکومت کی یہ ہر جا حق چدا یہ ہر جا حق چدا فصل موت نہ ختمے گی لیکن دی والدین اور دی مور و پلار کے حق چدا فصل موت نہ ہم نہ ختمے گی ذکر نبی علیہ السلام فرمائے اذا مات ابن آدم تم وقت بنی آدم مری ختمے گی دنیا نزدی ان خطا عمل یہ طول اعمال لو کتاب بندے گی قلم بندے گی ذکر کے گی کہ کم وقت پورے پمون کی صاحب موجودی ذہن اعمال لے کر کے کم وقت صاحب ختم شو ہم اعمال لے کر ہر سے بن یا فرمائی الا من ثلاث مگر درے کارونا دادی چاہا فصل موت ہم آغا جاری آغا لے کر کے اول فرمائی علم ينتفع به اول جدا فاقلا یودا سے علم حاصل کر لے دین علم حاصل کر لے اور جاگئے علمی دین نفع فائدے نور خلق طرح سے دلے کہ خلق فائدہ طرح سے تو فرمائے او صدقت جاریت یا دمور او خلار دفارہ صدقی جاریہ احتمام کئی بندوبست کئی دا حق دا سکر چلا ختمے گی آخر خلق دنیا نا لالو لیکن پتا وظیفہ کی اللہ پاک فرمائے کہ دا امور او خلار صدقی جاریہ احتمام او بندوبست کوا دا سنکار کوا کہ ہمیشہ آخر دا عجل ہوا ملوے تفاولات بند لازم دا او دریم فرمائے او ولد صالح يدعو له او دریم دا نیک اولاد چې د مور او پلار د وفات نه وروسته هغې دپاره د مغفرت دعاګانې کوي الله پاک پروردګار سیدنا ابراهیم علیه السلام دعا په قرآن پاک نقل کوي په سوره ابراهیم فرمایي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اے اللہ پاک پروردگار ما دفل توفیق راکا دستا منظر از ادا کرا ومن ذریت او جوا اولاد تا ہم دا توفیق واجا زبا قلا منظر شما جوا اولاد ہم گزار شما ربنا وتقبل دعاء یا اللہ پاک دعا قبول کا ابراہیم علیہ السلام چیتا گئی تو مخشی بیت اللہ شریف پورا کرنا بنا کرنا بیت اللہ تا مخا مخصر اللہ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللہ قلت اسمہ دعا قبول کا یا سفر میں رب اغفر لي ولوالدي اے اللہ پاک مو بخا او زمام نور او خلاف انبیاء علیہ السلام نور او خلاف برد دعاگاہ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب او عام مسلمان در قیامت وقت پڑھا کیونکہ مسلمان حق ہم صحابہ کرام ناس کے یو خاتون یو جنانہ یو کوثر راولا نبی علیہ السلام مجلس مبارک تھا سنگتی مقامت رہنستے شو نبی علیہ السلام دے خبر زائنہ پور دے جب شروع دے لیتے او سادر واخص لاو قدی زائبانی واجولا زالانا شفاف سالت قدی چیرہ صحابہ ایران
دا کوم خاتون دا دا کوم تورتلې ده دا کوم ولیه ده دا کوم دی الله پاک ولیه ده چې دا دومره مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته ورکړله بیا صحابه ته نبی علیه الصلاة والسلام جواب ولیک دا زما رضاعي مور ده حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دا ما ته تی راکړی هغې دومره خدمت چې صرف تی ورکړی وای نه بګېډه کې ګرځولې وه نه پیدا کړې وه دومره مرتبه او مقام عزت نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته ورکړه امت ته وښودله چې د الله په حضور کې عزت غواړي مرتبه غواړي مقام غواړي دا مور او پلار دپاره خدمت کوه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما من ولد باري کوم یو نیک اولاد د ورځې که یو طرف خپل مور او پلار ته د مینې نظر اچوي یو نظر خاص د غصې نه که نه یو غصې نه که نه پرون یې خبرې ورکړل خلاص وکړه دس بیا هلکان داسې ده بیچاره خپل ځواني تېر کړله خپله طاقت یې ختم کړله هر څه ختم کړله اوس هلک ورته خرچه ورکوي هلکه خرچه پرون چې درکړی هغه شو کېدای شي که څوک داسې ووایي هغه دې څه کړه تا چې دنیا تا ختمه کړه هغه کله درلې هغه دې څه کړه او تا دا ضرور یا پنځلس وایي هغه دې څه کړه یو د غصې نظر ده یو د غصې نظر د مور او پلار ده یو د مینې نظر ده د نظر رحمت د مینې نظر ته وایي چې ډېر په مینې سره ورته وګورې الله پاک دغه نظر کوونکو ته د حج او عمرې ثواب الله پاک د حج او عمرې الله پاک نو دې وجې نه موږ او تاسو باندې لازم ده چې هغې ژوندۍ الحمدلله ډېره لوی نعمت دی که وفات شوی هم یې او په موږ باندې د هغې ادب کول د هغې خدمت کول د هغې عزت کول د هغې دوستانو سره ښه سلوک کول د هغه اقرباو سره خپلو سره ښه سلوک کول دا د الله پاک په موږ او تاسو باندې اچول دی الله پاک ما ته او تاسو عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین